چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د مکی والو نا امید شو او هغې ډېر زیات تنګ کو نبی علیه الصلاة والسلام، نو نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې طرف ته هجرت اراده وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام په غار سور کې 3 ورځې پاتې شو او په 3مه ورځ باندې د غار سور نه روان شو. 4 کسانو، یو نبی علیه الصلاة والسلام په خپله، یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او دریم سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آزاد شوی غلام عامر بن فهیره ورسره او یو ورسره لار خودونکي عبدالله ابن اریقط. دی لا په دغه ټایم کې مسلمان نه و، کافر و، خو دله به خلکو اجرت ورکو، اعتمادي سړی و، خلکو ته به یې لار ښودله. نو دا 4 تنه وو او 2 ورسره اوښې وې، 2 اوښې وې او د غار سور نه روان شو د مدینې منورې په طرف باندې. د عبدالله ابن اریقط چې دوی نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دریاب غاړې طرف ته ویستل. یوه ناشنا لار وه دې دپاره چې د مکې خلک راپسې نه شي. نو داسې روان دي، روایاتو کې راځي وایي چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې نه پناه کېده که نه، دا مکه مکرمه پاتې کېده، نو نبی علیه السلام داسې راوګرځېده او د مکې ته یې کتل او د سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې شوې. وی ای مکې ما ته ډېره خوښه او زما ستا نه زړه نه کېږي، ما به چېرته ته نه وي پرېښې خو ستا اوسېدونکي زه نه ایستلی، خو څه وکړم ستا اوسېدونکي ما په تا کې نه پرېږدي، نو ځکه ستا نه روان یم. ځکه انسان چې په کم وطن کې پیدا شي که نه، په کم ملک کې پیدا شي که نه، خو هغه ډېر خړ پړ وي خو انسان ته ډېر خوږ وي، او که خپل وطن خوږ نه وي نو دا مسافر به ترې په سرو سترګو نه تلو. دوی هغې رڼاګانو له ځي، د بار ملکونو رڼاګانو او ښارونو له ځي، خو چې د خپل کلي نه جدا کېږي نو په دې خړو خاورو پسې په سرو سترګو جاړي. دا ولې؟ دا خپل کلی خپل وطن ډېر زیات خوږ وي ځکه. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې مکې ته داسې وکتل نو په ژړا شو. وی ای مکې، که ستا اوسېدونکو زه ستا نه نه ایستلی نو ما به چېرته ته نه وي پرېښې. او د سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې شوې. الله تبارک وتعالی په دغه ټایم کې آیاتونه نازل کړو. د الله پاکه پیغمبره دې کلي ته به دې واپس بیا راولمه، خفه کېږه مه، خیر دی کو نن دې په ژړا باندې روانې، یو ورځ به راشي چې په غلبې باندې به دې کلي ته واپس راځې، تعالی به فتح در کومه. نو نبی علیه الصلاة والسلام روان دی، ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورسره دی. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه د دې نبی علیه الصلاة والسلام نه په عمر کې لږ کشر و، په عمر کې ته کشر خو د بدن نه به داسې ښکارېده چې دی د نبی علیه السلام نه مشر دی، داسې به ښکارېده. نو چا چې به تپوس وکړو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه، وایي دا ملګری در سره څوک دی؟ ملګری در سره څوک دی؟ نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وایي دا هغه انسان دی چې ما ته لاره ښایي، دا هغه انسان دی چې ما ته څه ښایي؟ لاره ښایي. نو د خلکو به دا مطلب و چې کېدای شي دا ورسره لاره ښودونکی وي، ځان سره یې څوک روان کړی. او د ابوبکر رضی الله تعالی مطلب به دا و چې دا هغه انسان دی چې ما ته د جنت لاره ښایي، ما ته د جنت لاره ښایي. نو ابوبکر رضی الله تعالی دروغ نه ویلو، د هغه په ذهن کې او په سوچ کې دا و چې دا هغه انسان دی چې ما ته د جنت لاره ښایي. خو بل سړي به دا فهم کړه چې دا ورته چېرته د مدینې منورې لاره ښایي. روان و دواړه او دغه 2 ملګري ورسره نور هم دي. په دې دوران کې دا خبر په مکه مکرمه کې خور شو چې نبی علیه السلام د مکې نه ووت لاړو. ابو جهل اعلان وکړو، وی کو چا د دې دواړو سرونه موږ له راوړو، د ابوبکر رضی الله تعالی سر موږ له راوړو او یاد موږ له دو نبی علیه الصلاة والسلام سر راوړو، نو هغه انسان له به 100 اوښان ورکولی کېږي. په یو سر باندې 100 اوښان کېښودل، نو د دواړو د سرونو قیمت یې څو کېښودو؟ 200 اوښان. وی کو دا دواړه موږ له چا ژوندي راوستو یا د دوی سرونه موږ له راوړو، نو د هر یو تن په سر باندې 100 اوښان انعام دی. نن سبا هم خلک داسې کوي که نه، د یو مجرمي یا دشمني و چا سره وی هلکه کو دا سړی رالی چا ووجې نه دومره انعام به ورته ورکړم. نو دا مکې مشرکین او ابو جهل اعلان وکړو، وی د نبی علیه السلام د سر قیمت 100 اوښان دي او د ابوبکر د سر قیمت 100 اوښان دي. و 100 اوښان چې دي که نه دا په لوی قیمت لري. او په دغه زمانه کې 100 اوښان داسې وو لکه نن زمانه کې 100 موټرې. یو سړي ته ووایي چې په پلان کې دې راله ووایي چې زه درله 100 موټرې انعام درکوم، دا څومره روپۍ دي؟ نو بس د مکې مکرمې هر یو تن کوشش دا شروع کو چې د نبی علیه الصلاة والسلام سر مبارک راوړي. نعوذ بالله. دې کې یو پهلوان و، د هغه نوم دی سراقه ابن مالک.
سراقه ابن مالک دی و چې ما دا خبره واورېده ما چې دا خو اسانه خبره د 100 اوښان نه 200 اوښان دي زما چې د دواړو سرونه راوړم په دې دوران کې زه په مجلس کې ناست وم یو تن راغی هغه وایي چې هلکه د ابوبکر او د نبي اسلام په سر باندې سلسل اوښان دي هغه د دریاب په غاړه باندې روان ما ولیدل په مجلس کې دا خبره وکړه چې هغه د دریاب په غاړه باندې روان مدینه منورې ته تلو سراقه ابن مالک ما ورته وایي چې نه مړه هغه دغه نه دي دا بل څوک دا پلان کې اوس وتل دغه شانتي لاړو دا خبره مې ځکه وکړه ما وایي چې هسې نه چې بل څوک رانه مخکې شي دا انعام بل څوک وانخلي دا خبره مې اخوا دې خوا کړه چې نه دا پلان کې اوس وتل دا غي لاړو دا نبی اسلام چرته دی دا نه دی وی د دې خبره مې اخوا دې خوا کړه وی زه کور ته رالم غړې غونډه کې خپلې وینځې ته مې وي چې دا استه دې پورې غونډکۍ د دې خټو ویښته بوزه خو څوک ترې ونیمي زین مین مې پټېټ کو وینځې ته مې وي چې دا اس پټ د کور وباسه دغلته یې بوزه او د کور نه د چنې په طرف رالمه هسې د کور شا طرف ته رالم او داسې ټیټ ټیټ روان وم د ځان سره مې توره نیزه راغستې چې څوک مې ونیمي وی ځکه ما وایي چې په دې انعام رانه بل څوک مخکې نه شي په دې انعام رانه بل څوک مخکې نه شي وی رالم اس ته وختم او چې اس ته وختم کومه سړي چې کومه لاره یاده کړې وه چې دریاب په غاړه روان دي وی اس مې په منډه کړو په تیزۍ سره حتی تر دې پورې چې نبي علیه السلام ابوبکر رضی الله عنه مې لاندې کړو چې لاندې مې کړو ابوبکر رضی الله تعالی چې وکتل د الله پاک پیغمبر مونږ لاندې کړی شو مونږ لاندې شو سراقه ابن مالک فالوان را پسې راغی د الله پاک پیغمبره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل لا تحزن ان الله معنا ابوبکر خفه کېږه ما الله زموږ سره دی که نه الله زموږ سره دی نبی علیه السلام داسې بر اسمان ته وکتل چې وایي کتل سراقه ابن مالک وایي اس مې د زنګونانو پورې په ځمکه کې ورخښ شو وچه کلکه ځمکه اس مې پکې ورخښ شو زه ترې سر د لاندې راپرېوتم چې راپرېوتم ښکته وایي ما نبی علیه الصلاة والسلام ته زاري شروع کړه ما ورته وایي چې تا راته خیرې وکړې تا چې اسمان ته وکتل که نه زه پوه شوم تا راته خیرې وکړې زه تا ته څه نه ومه خو زما د اس رازاد که الله ته دعا وکړي چې زما د اس شي ځکه وچه کلکه ځمکه د اس پکې ورخښ شو الله ته سوال وکړي چې زما د اس رازاد شي زه تا ته څه نه ومه نبي علیه السلام وایي چې ټیک ده نبی اسلام الله ته دعا وکړه اس رازاد شو چې اس رازاد شو اس ته وختم که نه بیا ما وایي چې 200 اوښان دي او راغلی یو بالکل مخې ته دي 200 اوښان دي او ته اوس بیا تش لاس ځې ویره وی لالچ راواغستم بیا مې اراده وکړه چې په نبي اسلام په ابوبکر حمله وکړم چې بیا مې په اس ورمنډه کړه که نه اس بیا ورخښ شو چې بیا ورخښ شو بیا مې نبي صلوات والسلام ته زاري وکړه اس بیا راکوډاو شو خو دنیا خوږ شی دی نو دنیا مال خوږ شی دی نو 200 اوښان مې بیا ذهن ته راغله چې 200 اوښان دي او دا خو اسان کار دی هېڅ ورسره نشته تش لاس دي خو زه به په توره باندې د دواړو نه سرونه ومه په درېیمه پیره چې اس ته ور وختم او اس مې په تیزۍ سره ور په منډه کړو که نه او چې نبي علیه الصلاة والسلام ته نږدې شوم جو اس مې بیا ورخښ شو او چې اس ورخښ شو زه ترې سر د لاندې راپرېوتم ما وایي چې د الله پاک پیغمبره به درېیمه پیره شرط و بس الله ته دعا وکړي چې زما د اس رازاد کړي زه تا ته هېڅ هم نه ومه نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې ښه نبي اسلام الله ته سوال وکړو اس مې رازاد شو چې اس مې رازاد شو که نه ورغلم د نبي علیه الصلاة والسلام خواله ما ورته وایي چې د الله پاک پیغمبره بس دا مې ستا سره واده ده او دا مې ستا سره معاهده ده چې یو بل ته به نور څه نه وایو د الله پاک پیغمبره دا مې در سره واده ده چې تاسو به ما ته څه نه وایي او زه تاسو ته څه نه ومه او دا خبره خو په یو ځل سرمنې په ټوکړه باندې ولیکله او ما ورته وی چې زه به ستاسو نور حفاظت کوم اس ته وختم واپس را روان شوم چې را روان شوم مخکې رالمه اوس څه کسان دي په دې لاره باندې روان دي دا هم په نبي اسلام پسې روان دي ما ورته وی چې زه دا لاره ما وکتله دا لاره ما ګوره د الله قدرت ته ګوره چې هغه کس چې د نبي علیه السلام په قتل پسې څه ټایم مخکې را روانو او اوس د نبي علیه السلام څوکیدار او محافظ دی مخکې توره راغستې وه چې د نبي علیه السلام نه سر ومه او اوس نور خلکو د نبي علیه السلام بچ کوي وی زه دا لاره ما وکتله کافر و خو دروغ ویلی نه خوښول دا ونه وي چې زه په دې لاره باندې نشته دی ځکه نبي اسلام ابوبکر خو پرې موجود و که نه دروغ یې نه وي داسې ونه وي چې زه په دې لاره نشته ځکه کافر و خو بیا هم د دروغو نه څه کو نفرت کو دروغ ویلی نه خوښول نو څه وي زه دا لاره ما وکتله نو کتلې خو یې وا رښتیا وي که نه زه دا لاره ما وکتله د هغې په ذهن کې دا و چې دی په دې لاره تللی وی نه مونږ تلو نو ځکه تش لاس راغی نو هغې به د هغې لارې نه څه شو واپس شو الله زموږ په حال رحم وکړي هغه کافر و د دروغو نه نفرت کوي نن سبا مسلمان دی او د دروغو نه نفرت نه کوي بس په هره دویمه درېیمه خبره کې د دروغ وي نو ده به خلک د دغې لارې نه واپس کوي زه به دې لاره رالم دا ما وکتله ځئ دغه سراقه ابن مالک چې د نبي اسلام د خوا نه را رخصتېده که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته یوه خبره وکړه وی ای سراقه دی په دغه ټایم کې مسلمان ګورې نه دی ښه وی ای سراقه زه ستا په سر باندې
د کسرا د سر تاج او د لاسو بنګړي وینم دې چې په لار باندې راته داسې په خندلې ایسا چې بغټې غټې دعوې کوي په کلي کې د ځای نشته خلکو د کلي نه ویستې په کلي کې د ځای نشته او دعوې دومره غټې غټه کوي چې زه ستا په لاسو باندې بنګړي د بادشاهي نم او په سر د هغه تاج نم دې خبرې ماله خندا راوسته بهرحال بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې دا فارس فتح شو دا ایران او دا علاقې فتح شو چې کله فتح شوی دا سراقه ابن مالک په دغه ټیم کې ایمان راوړ او دیم په دغه جنگ کې وو نو عمر رضی الله تعالی د مدینه منورې نه دغه جنگ چې کوم سالار او جرنیل هغه ته خط ولیکو خط یې ولیکو وی د بادشاہ چې کوم د سر تاج دی او د لاس بنګړي دی دا ما ته راولېږه او سراقه ابن مالک ورسره راولېږه هغه جرنیل سراقه ابن مالک له سامان ورکو وی ته مدینه منورې ته لاړ امیر المؤمنین غوښتي هغه بللې نو در ځان سره سامان راوړو چې مدینه منورې ته راغی نو عمر رضی الله تعالی سامان کولاو کو نو چې کولاوي کو پای کې د لاس بنګړي د بادشاہ نو د بادشاہ د لاس بنګړي پکې نو عمر رضی الله تعالی دوباره خط لیکو هغه جرنیل ته وی د بادشاہ د لاس بنګړي دی پکې سکړو بادشاہ ته چې پیغام ورسېدو اساماني اولټو یقینا بنګړي ال پاتې شو نو هغه واپس هغه کس لور کړو دا امیر المؤمنین لور سوا نو چې کله د بادشاہ هغه تاج او بنګړي را کړه عمر رضی الله تعالی یو لوی جلسه مقرر کړه مسجد نبوي کې لوی جلسه مقرر کړه ډېره غټه جلسه او خلک یې وغوښتو او د بادشاہ د لاسه بنګړي او تاج یې وغوښتو چې وغوښته کنه نو سراقه ابن مالک یې وغوښتو اے سراقه ابن مالک زنن د خپل محبوب ارمان پوره کوم زنن د خپل محبوب ارمان پوره کوم وی تا ته سوي دی وایا سراقه ابن مالک وی ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې زستا په سر باندې د بادشاہ تاج او پلاسو دی داغه بنګړي وینم زستا په سر باندې د بادشاہ تاج او پلاسو کې داغه بنګړي وینم عمر رضی الله تعالی فرمایل ایتا په هغه ټیم کې سوي ایماله په هغه ټیم کې خندار اعلی چې په کلی کې د اوسېدو ځای نشته خلکو د کلی نه وستي او داوی دومره غټي غټي کوي عمر رضی الله تعالی د بادشاہ غ تاج راوغستو او د سراقه ابن مالک په سر باندې کې هوت او بیا فرمایل وی اگر چې د سرو بنگړي نارینه له پلاسول حرام دي جایز نه دي خو زه نن د خپل جانان ارمان پوره کوم ویواله سراقه ابن مالک دا بنگړي پلاس کې خیر دی بیا به وباسي سراقه ابن مالک هغه بنگړي راوغستل او پلاس کړو چې په سر د بادشاہ تاج کې خودو او په داسې بنگړي کړو عمر رضی الله تعالی فرمایل ما د خپل محبوب ارمان پوره کوم بیا عمر رضی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره مخکې روان دي دغه کې د مکه مکرمه او د مدینه منورې په دلار کې یو زنانه پاتې کېده هغه ته به ام معبد وي دا یو ډیر سخی زنانه و مشر زنانه و په دې لار به چې څومره مسافر لګ نه د ام معبد به د اغي میل مستیا کوله تدې په کور کې به د مکه ولا دې به میل مستیا کوله دا ډیر سخی زنانه و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی د ام معبد کور ته ورلو او دی بډای ته وی موري مسافر یو زمنګ میل مستیا وکا مور د خوراک سکاک څه شهرا کوي یو مسافر یو ام معبد دی بډای خزي ورته وی یاره زماس کړه خنن د خوراک ورته شي نشته چې تاسو له درکمه نن خو ما کړه کور څه شي نشته چې تاسو له درکمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی موري کو پي هغه کابو وسکو هغه ورته وی ویا لکه نوجوانه پیدا کړم نن نشته بيزي تیری سارا تا نو چې نبی رسول الله داسې وکتل کنه نو یو ټپه بيزه و داسې په ګوټ کې ولاړه و نه جوړه و نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل ایمور دی بيزي نه لاله پي واخله کنه هغه ورته بچیا دا خو نه جوړه ده ټپه د کمزوري د زکه خو د بيزونه پاتې شي دا غي سره تلې نشي او بل وجه هم د پي پکې نشته د سلنګ خو نه ده نو نه جوړ هم دا وجه هم د پدې کې پیدا کم طرف دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل موري ماته اجازه شته چې زه په واخلم د ام معبد دا په خندا شوله هغه دا وګړه چې دا اسې نانجان دي پویږي نه دا پویږي نه نانجان دي چرته هغه په خندا شوله زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي ورشه کو هغه ستې شي واخلته هغه خندا شو کو ته هغه ستې شي واخلته دا خو دا جوړه دا وچه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو لوخي راوغستو او هغه لوخي نه به وي اته نه مړېدل اته وتنو چې به په اوس کې نه اته تنه به ماړو شو نبی رسول الله غیلو خي تلاس کو او دغه بيزي په دي غلان زیدا سلاس وال شروع کړو نو کوم شي ته چې د نبی رسول الله مبارک لاس ورسي نو په دې غلان چې نبی رسول الله لاس وال شروع کړ کنه غلان ز د په وډا کښه
او بيزه ناجوړه وه شخوند وهلې هم شروع کړو دا څاروی چې ناجوړې دی شخوند نه کوي که نه دا ناجوړه وه نو هغې زر زر شخوند شروع کړه غلام زی د پۍ ډکه کړه نبي علیه السلام په خپلو مبارکو لاس شروع شو بيزه لوشلې شروع کړو لوښی یې ترې ډک کړو ام معبد ته وی ته دې پۍ وڅکه هغې لوښی په سر راواړو مړه شوه تی ابوبکر رضی الله تعالی ته دې هم وڅکه هغه ته هم مړ شو دوه ملګري ورسره نور هغه ته هم ماړه شو او په آخر کې نبي علیه السلام چې لوښی په سر راواړو په خپله ته مړ شو دا خو څلور پنځه تنه وو که نه په لوښي کې پۍ څور راتلو د اتو تنو ام معبد له نور پۍ ورکړو وی مورې دا کېده او دا سنبال که دا به دې په کار راشي دا به دې په کار راشي اوس ام معبد نبي علیه السلام ته سوال مینه ته کوي تاسو مونږ کره پاتې شه زموږ کره نن شپه وکړئ هغې خو ولیده که دا خو ساجیبه نوجوان دی وی پاتې شه دلته شپه وکړئ نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایلې مورې مونږ ته لار پرته ده مونږ به ځو مونږ ته ډېر مزل پروت دی نبي علیه السلام ابوبکر رضی الله تعالی د دې نه روان شو اوس ماښام شو نو ابو معبد د دې ام معبد چې کوم خاون و هغه ماښام ته بيزې راوشړلې چې ګړې بيزې راوشړلې ګوري اوس لوښی د پۍ ډک پروت دی ای ام معبدو دا پۍ د کوم طرف دا درله چا راوړي دي دغه دا مطلب چې د مسافرو سره به په لاره تلو پۍ به و زه دلته دې سره ایښې وایي دا پۍ کوم ځای و نو هغې ورته وایي دا خو ستا دې ناجوړې بيزې کړي دي دا خو دې کړي دي وایي دا ته څه وایي اوس چې بيزې ته وکړه بيزه ناجوړه نه ده بيزه وغره مټه ولاړه ده او غلام چې د پۍ ډکه ده بیا نو هغې ورته وایي ام معبد دا راته ووایي چې کړي دي څه دي بيزه هم جوړه شوې ده غلام زه هم د پۍ ډکه ده لوښي هم د پۍ ډک پراته دي دا څه قصه ده ام معبد ورته وی یو نوجوان هلک دلته میلمستیا له رالو زمونږ کور کې هېڅ شی نه او هغه د بيزې په غلام چې څنګه لاس ووخو بيزه هم جوړه شوه او دغه یې پۍ دی غلام چې بیا هم د پۍ ډکه ده خاون یې ورته وي د دغه هلک به راته لږ صفت بیان نه کړي څه خلیه راته بیان کړه د شکل و صورت نه څنګه جوړو دا څنګه هلک و ام معبد ورته د نبي علیه السلام خلیه ذکر کړه چې داسې داسې هلک دی داسې شکل و صورت دی ابو معبد پوه شو وی کو الله مې نه خطا کوي که نه دا هغه د مکې د قریشي خاندان هغه هلک دی هغه د پیغمبرۍ دعوه چې کړې ده ظالمې تا ایساره ونه ستا نه لاړو تا ایساره ونه ما ورته ډېر وي خو هغوی ما ته وي چې مونږ ته لاره پرته ده مونږ ځو وی دا هم هغه سړی دی چې کوم د مکې نه راوتی دا هم هغه هلک دی چې کوم د مکې نه راوتی دی او قسم په الله زه به پې ایمان راوړم ام معبد هم مسلمانه شوله او خاون هم څه شو مسلمان شو دواړو ایمان راوړه اسماء رضی الله تعالی فرمایي زه به په کور کې ناسته او ما به ژړل جړل می با چې نبی علیہ السلام به مدینه ته روغتلې کو روغتنه نه تلې او زما بابا به سره روغتلې او کنه به تلې ځکه چې د کوره وتی دي او دشمنان ورپسې دي او مونږ ته هیڅ خبر رانغی چې زما بابا او نبی علیہ السلام په کومه مخه لاړو په کور کې به ناسته ما جړل می با خپه به ما په دې دوران کې په مکه مکرمه کې یو आवाज وشو आवाज کېږي او څوک نه आवाज راځي خو आवाज کوونکی څوک نه आवाज څه دی आवाज دا دی وی هغه دوه ملګري د ام معبد کور ته ورسېدل مطلب دا چې مکې والو ستاسو د لاس نه وتې دي تللي دي هغه دوه ملګري د ام معبد خیمو ته ورسېدل د هغې کور ته ورسېدل او چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو ام معبد هم کامیابه شوه الله چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم څه شو کامیاب شو ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه ابوبکر رضی الله تعالی ته فرمایل وی ابوبکر راځه نن یو خبره کو ابوبکر رضی الله تعالی ته څه خبره کو وی زه تعالی د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم ته به ماله یوه نیکي راکړئ ته ماله یوه نیکي راکړئ او زه د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم وی تا ته پته ده چې ما څومره جهادونه کړي دي ابوبکر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی عمره وایه راته ستا د روغ ژوند نیک اعمال هغه ما ته پته ده چې تا د دین اسلام دپاره څومره کړاوونه کړي تا څومره جهادونه کړي زما نه به یوه نیکي اخلي او ماله د ټول ژوند نیک اعمال راکوي وایه راته عمره څه خبره ده عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ابوبکره تا چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره کوم هجرت کړی دی که نه هغه د هجرت ثواب ماله راکړه او زما ټول نیک اعمال ته واله ابوبکر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی عمره دا سودا نشي کېدی عمره دا سودا نشي کېدی دا خو د الله په ما باندې یو فضل دی یو احسان دی چې ما ته را نصیب کړی دی دا نشم کولی دغه ثواب تعالی نشم درکولی نو په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې आवाज کېدو وی کوم چې ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو او د ام معبد د خیمو نه واختېدل ورسېدل نبی علیه الصلاة والسلام روان دی ما سره دا ګړۍ ولاړه ده خو چې ټایم څه دی یو اړیمه کې 2 منټه کم دي نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغې سره ملګری روانو هلته کې په مدینه منوره کې انصار خبرو چې نبی علیه الصلاة والسلام خو د مدینې منورې د هجرت دپاره راوتی دی خو ورځ
ورځې ډېرې تېرې شوې راونه رسېدل هغې ته څه پته وه چې نبي علیه صلات وسلام په غار ثور کې 3 ورځې تېرې کړي دي دې نه خو نه خبر که نه چې 3 ورځې خو نبي علیه السلام په مکه کې حصار شوی په غار کې نو د مدینې خلک به سحر راوتل دا قبا مسجد چې کوم ځای دی دغې ځای ته به راوتل د قبا دې ځای ته او ناست به د نبي علیه السلام په انتظار کې خو چې کله نور به تود شو ګرم شو که نه نو ناامیده به واپس بیا لاړه مدینې منورې ته هر سحر به راتله او دغلته به انتظار کو او چې کله به نور ګرم شو نو واپس به بیا تلو مدینې منورې ته تر دې چې نبي علیه الصلاة وسلام راورسېد چې راورسېدو د انصار ډېر زیات خوشحاله شو او نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل وی اول کار دلته دا کو چې دلته جومات جوړو دلته څه جوړو جومات جوړو او نبي علیه السلام په خپله پاسېدو یوه تیږه یوه ګټه یې راواغسته او داسې یې کېښوده وی دا د جومات بنیاد شو دا لومبۍ ګټه شوه دویمه ګټه ابوبکر رضی الله تعالی راواغسته کېښوده او درېیمه عمر رضی الله تعالی کېښوده او صحابه کرام شروع شو ګټې راوړه او جومات شروع شو روایتو کې راځي وایي نبي علیه السلام په ګټه راواغسته نو دا ګټه چې درنۍ نو سړی د خېټې سره ونیسي که نه داسې روچه ته کې د خېټې ته اړمه کړي نبي علیه السلام په ګټې راغستې د خپلې خېټې مبارکې ته به اړمې کړې را روان به صحابه کرام ورته فرمایل وایي د الله پاکه پیغمبر ته کښېنه سیټ ته که ته مه راوړه تیږې مونږ یې جوړو که نه مونږ دا تیږې راوړو نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وایي نه زه غواړم چې په دې جومات کې زما هم حصه وشي زه پکې هم شریک شمه الله نن سبا چې موږ د جومات د کار ووایو که نه دا کار کول غواړي نو هر سړی کوشش کوي چې ځان پټ کړي ځان پټ کړي مسلمانانو تاسو د جومات د ثواب نه څه خبر یې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چا چې د الله جومات جوړ کو د ځان له په جنت کې کور جوړ کو ځان له په جنت کې کور جوړ کو نو موږ د دیرې په خدمت باندې بد نه ښکارو چې په خپله جارو راوړو خپله دیره صفا کوو که نه کو ځان راته بد ښکاري نه د خپل دیرې په خدمت باندې راته ځان بد نه ښکاري خو د جومات په صفایي باندې موږ ته ځان بد ښکاري دا ډېره د افسوس خبره ده زموږ د دې جومات صفایي به نیاز باچا کوله الله تبارک وتعالی دې ورله لوی عمر ورکړي او دا خاندان ټول الله تبارک وتعالی دې ورله دراز عمرونه ورکړي او الله دې دا ثواب قبول کړي دا خاندان چې کوم ځای کې دوی د مسجد خدمت کوي دا د الله تبارک وتعالی پیرزو ده چې په چا وکړي ګوره دا د زور شی نه دی دا د الله یو سود دی چې په چا باندې وکړي نو هغه به د دې مسجد صفایي کوله او حتی در دې پورې په خپله ملیشا ته لاړه بچي به یې در وسه پورې راتله صفایي به یې کوله خو هغه ماشومان دي که نه دا هغه خپلو بچو ته ویلي چې د دې جومات صفایي کوئ خو زه یوه خبره کوم چې هغه تللی دی بل چا جارو راغسې دا مسجد یې صفا کړی دی لږ سوچ پکار دی لږ فکر پکار دی د نبي علیه الصلاة وسلام په زمانه کې یو بوډۍ و هغې به د مسجد صفایي کوله بیا وفات شوه چې وفات شوه صحابه کرامو هغه دفن کړه د شپې ویزه نبي علیه السلام بس د شپې راپاسو تکلیف ونه ورکوو سار نبی علیه السلام هغه بوډۍ ونه لیدله نبي علیه السلام تپوس وکړو هغه زنانه مې ونه لیدله کومې چې به د مسجد صفایي کوله د الله پاکه پیغمبر هغه وفات شوې ده هغه وفات شوې ده او مونږ جنازه کړې مونږ دفن کړې ده نبي علیه السلام ډېر سخت ناراضه شو صحابه کرامو نه ډېر سخت خفه شو وایي تاسو ما ته د هغې د جنازې ولې نه وي چې ما په هغې باندې جنازه کړې وې دا ولې یو غریبه بوډۍ وه هېڅ څوک یې خو د مسجد صفایي به یې کوله نبي علیه السلام ما زه خو به خبر کړی وم چې ما پې جنازه کړې وې د مسجد صفایي دومره لوی ثواب لري دومره لوی ثواب لري نو د دې مسجد دا صفایي کوئ دا د بد ښکاره کېدو څیز نه دی د مسجد کار درته چې کله ووامه نو د ثواب په نیت باندې کوئ وایي دا د الله کور دی ځکه پکې خدمت کومه نو د جومات کار په دې باندې د یو بل نه مخکې کېږئ الله به په ډېر لوی اجر درکوي الله دې موږ ټولو ته توفیق راکړي د جوماتونو د خدمتو نو غرض مې دا کو چې نبی علیه الصلاة وسلام به په خپله ګټه راغسته او په بنیاد کې به کېښودله صحابه کرامو ته وفرمایل وایي د الله پاکه پیغمبره ته مه کوه مونږ جوړو که نه نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي نه زه غواړم چې په دې مسجد کې خپله حصه وکړم نن چې هم سړی عمرې ته لاړ شي که نه نو د مسجد قبا له ضرور ورځي او هلته چې لاړ شي 2 رکعته نفل پکې کول دا سنت طریقه ده چې لاړ شي 2 رکعته نفل پکې وکړي او نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي وایي په مسجد قبا کې چې چا 2 رکعته نفل وکړو دومره ثواب یې وشو لکه څومره ثواب چې د یوې عمرې وي دومره ثواب پې ملاویږي نو هغه مسجد په هغې ځای باندې اوس هم موجود دی مسجد قبا نو بهرحال نبي علیه الصلاة وسلام مدینې منورې ته ورسېدو او هلته د مسجد قبا بنیاد کېښودو دا د نبي علیه السلام د هجرت مختصر واقعه وه انشاءالله مخکې به وایو الله تبارک وتعالی دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین